مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي وو چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به هلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ کړه او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو راتښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور مو ته پرېښود او ته لاړو بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله یې دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړ چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي. او د دوی ټول تجارت خو په شام او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده نو بیا ورته نبي علیہ السلام سره د ملګرو ووت و اتفاق ده او د خدای خوښه همداسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دوی ویریږي موږ نه منې شي خو چې نبي علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل بیا ورته پته ولګېده نبي علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي نو نبي علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی راودوي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي نو نبي علیہ السلام تیاری وکړ دې درمیان کې تاسو ته مو ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و دې لاړ مکې مکرمې ته نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ به زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو امیه ته وایي اشنا زه خو طواف له راغلی م د بیت الله طواف کوم امیه ورته وایي داسې کار دی هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې زموږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړې دی نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل نه ابو جهل مخې له ورغی د سعد ابن معاذ ته وایي د صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل کولی سعد ابن معاذ خو هم او د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړه بیا به خورئ څسکی به څه دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي
نو دی میلمت وی دی صحابی تا سعد ابن معاذ تا الکوی تا خود ما دوست تے او گوری دا ابو جہل دا زمون سردار دی پا دا آواز مرو باسا دی خود ما دا مخطا تا غگ نکر پا دا سلچ غیر او باسے وی خواه زموستا تعلق دوستانا تال تما سر راضی دا تا سر نو تا دا دی خپل کلیوال پر اوکلوزه دی پری خودم وی تخو پا قلار کین امیتا وی ویستا متعلق و نبی علیہ السلام ویلی دی چه امیه با من وجه تا خو نه پرېږدي خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وی یا ښځې وی ته خبرې وی څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی د هغه او د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې موږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رشتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلوي دا مې دې پورې درته ووایي چې د مدینې خلکو له به یې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکړو دې چې ځو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکړو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه دی هم او که څوک نه دی هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې له مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان هغې واپس کړل وی تا واړه تر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دے واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازت ورکړه راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وي هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې ولېږه وی ته ځه مدینې ته ته د مدینې امیر شوې تر څو چې زه نیم راغلی زما جان قایم مقام به دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان یې ولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی اللہ عنہ او د یو نوم حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا دواړه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې موږ له جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده موږ یې کوم ځای مخه دا دواړه یې هلته ورسوو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام ته وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتي دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتي دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت دا ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو د مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني د هر چا مال پکې و ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کړئ نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت کا او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کړي چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به د په منډه راوځي نو دې زمزم هماغه چل وکړه د اوښ دا پوز یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې اب یې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه و یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولئ ابو جهل لښکر تیار اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار ابو جهل په دې سردارانو ګرځېدل چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به کوو مشره هغه وایي زه خو ناجوړه هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دی پام کوه ګورې ونه ده وایي نه ده چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وایي ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځې ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر دی جنګله خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه دې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي کم وخت ته مړ به دې کړي وایي ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به د خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړه هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتې د ده څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نو خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وده شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متښتم به ځم به نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشه هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې وده یو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله د بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه وده شی سر کوزو خو چلاقم را پسې را منډې وهې هېڅ حاجت نشته تاسې را پاسې چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه که
په درېیمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسېد راته خلکو مخکې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره وغوښتو وی رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیکار وی څه خوب دی لیدلی دی وی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خور کې اوښ څمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله درې چغې یې ووالې او بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیږه راواغېسته او هغه یې لاندې راوغورځوله وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښېږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې ویل ولیده وي دا خوب هلته ته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وی نه هغه خوب الپلار ته ووایي عتبه ابو جهل ته وایي خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړه امات ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی په ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې زمزم راغی هغه اوښ واله او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرو قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واخیستل او زر کسانو وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښان 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه‌بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 314 دا زر غدرې سوال مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته تورې دي ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نور راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته وسره تورې دي 2 وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره اویه اوښان دي او یو خان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی و یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو دو هغه سره ملګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو تر حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کس یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو یو بکوزیده وی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را ومې د خدای رسول ته به نه کوزیږي ته کېنه او زه او علي به کوزیږو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزېږي زه به برم، ته به نه کوزېږې. وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د اوښپړې به یې نیوه، نو به به رسوال. داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره ووو، او دا هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدی. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شي، خور دې بله پیغمبره د خوبونه نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسان ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام لاولې دا خبره وکړه، ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کوم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد كان لكم في الفئة څنګه دی فئتين آیا دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس ډېر ښایسته تقریر یې وکړ. وی د الله رسوله موږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو موږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي موږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی و. موږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې موږ نه پرېږدي. 3 کاله د لاسه موږ په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولې دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړې دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم موږ نه پرېږدي. موږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زموږ په چراګاهونو راځي حملې کوي، او زموږ په پسلونو او مالونه سوځوي. د الله رسوله زموږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو موږ درنه نه رسدو کوي. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړي. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وکړي. د الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا آواز به کو اشیروا علی ایها الناس، ای ملګرو مشوره راکړئ، مشوره راکړئ. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله وی ستا څه خیال دی چې موږ به تا میدان کې یوازې پرېږدو، موږ به دنه تښتو؟ داسې چېرته کېږي. موږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک،
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته د تاو خدای د جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولانه یو مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښوي هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بیا आवाज وکړه اشیر علی ایها الناس ځکه انصار لاغ نو کړي خلک مشوره را راکې ځکه د مدینه انصارو چې پیغمبر علی السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړي چې مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو مونږ باندې مدد کوو دې نو ویل چې مونږ تاسو سره باروز جنگ بم در سره کوو ستا په مرګرتیا کې نو حضور پاک په اشیر علی ایو تم تیار یو دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سره د خدای خبرې نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه تا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تاسو سره بیعت کو نو مونږ دا خبر پکې نه وکړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي بس سم دي چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته رانشي هله بس تا وجود ته د دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو هغه تعالی رانږدې کېږي هېڅ فکر چې ونه کړې بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو ویش وی ډیره خبره ده وی خانو د خدای حکم خدا دې ماته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابوجهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو مونږ صرف دمکې لرو چې دې ویریږي او مونږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ الله مدد مونږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوي چې د ابوجهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغلل دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او راغلل د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغوی مو د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلې مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه و یو د بلې نه قرض غوښته بلې وایي چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بدلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره دغه علاقې کو نو یې معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شوې نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلق هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلق هغې وایي ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته راغلله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څه پیاده راغلي وو که په څارو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښانې کوم ځای سملولي وی اوښانې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو
هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکي د مدینې د کجورو هډوکي دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکي پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چېرته دي بس زر خپلې قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه کړ روخ یې بلکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لاره یې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته د ابو جهل قافله را روانه ده اوس هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان اوس رخ بدل کړ هغوی خو په دې لاره راتلل هغوی بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغوی ځان نه خو چې دوه درې غوزاره یې ورکړل ځان یې وخو موږ د ابو جهل د لښکر خلک ری وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغوی ته خو دا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغوی خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دوی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغوی به بیا وایي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېړې ورکړی چې دروغ وایه شبه د ابو سفیان د قافلې دوی به او مهم مخه د ابو سفیان کم دی را قافل نه ما ته مونږ څه په مونږ د ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وایي دا ټیک وایي دا د ابو جهل د قافلې دی بلکل ما له راوړی وایي تاسو د ابو جهل د قافلې دی وایي څومره کسان دي وایي صرف شمېر راته نه دی معلوم وایي څه خوري وایي اوښانه لالی وایي د ورځې څو اوښانه لالی وایي نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وایي بس یا 900 دي یا زر دي دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابه ورته ویل د دې غر نه پورې دي هغوی دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وایي د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوي د مسلمان دپاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ دا روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پرې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت کې تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم دی جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړه د هغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلې وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلا دی هغه هغوی نیولې وه بس یو بل سره مخامخ اوس خو مخامخ دي شګې دي او بم پکې نشته او شلاکه شګنن هم ده نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کړې بای صحابه راغلل نبي علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په موږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دي او که نه اسې دلته موږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو موږ بلې علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه تا خوښوي حضور پاک وفرمایل د الله په حکم
یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېږي باید صحابو وجودونه پلید شوي وو جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم ډېره کړل او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل به خو چې منډه به یې واله را پرېوتل به حضور پاک کې هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې کړ زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې راله حضور پاک داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې ځای نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه مو دې شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایه مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بې کسه بې څوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلېدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیم لږ پې روان بے سره بے سامانه دی خدا دا دوی سره اس وصله نشتا صرف دغه څو توري دي خدای هلته ټول مسلح دی اس وسره نشتا صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به نه ذلیل کې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګورې خدای ما به بې وعدې کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي خدای ما بنا رسوا کے اللہ ما بنا ذلیل کے گو او ما بنا بے وعدے کے خدای ما وعدہ کرے دا او یا اللہ کدا 314 مسلمانان دے ملک لل دوی سرون ستا پا ذات او ستا پا دین تیار ولاړ دیتا ولاړ دی کہ ستا پا دین سرون ورکای تیار ولاړ ما زمایل دی خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه هم دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خو لال ختم شو اسلام خو لال نو خدای که دا 314 کسان دا بې کسه بې څوکه شلېدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې به ستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي
جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغې تو په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه به دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر نه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیہ السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله ماله زیر راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکړي هغې له به خدای شکست ورکړي نو راغی نبي کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لا سے کے قوت وی هذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ وی دا فلان کی دا مرگ زیر دلتا با فلان کی پروتی دلتا با ابو جہل پروتی دلتا با امیہ پروتی یو زیبان دے لاس کے خو دا یو کافر دا مرگ زی خو یو صحابی وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نوم غشتر و پا کم زی لاس خود دے وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غین لگم اخوا دے خوانو اللہ پورا مدد ہوگا اخواتت 1000 فوج مخامخ دے خوادر سوادیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرودو والا التکی پکی عطبہ تقریر ہوگا نبی علیہ السلام سرد صحاباو ہم بدر میدان تا ورسید او دا مکی کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تا ورسید دوارا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او ما در طویلو چھے صحابہ پا اصل کے دا ابو جہل دا لخکر پنیت نووتے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتیو نزان سرے جنگی سامان کم اوڑے ہوئے اتتوری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دوا سون دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخکر دے و طول مسلح دے اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پدې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او دا هغه قوم هغه خپل قوم سره را جمع کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ خو بچاو لارا من خو جنگ لنیو راغلی من خو دیل راغلیو که دا من پا قافلہ چا حملہ اکلنو من با جنگ کاو قافلہ بچاو مکی تو رسیدل نو مونږ جنگ سره کو دا که مسلمانان دی خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه جنگ کی سوانه غشتا بل یو کافر عمر ابن وهب هغه د مرګرو توی چې زو ورزم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي با اسبان دے سور شراغے او دا مسلمانانو دا سپونو نے گیر چاپیر چکر واو هم لراغے ویر دریسا و خوشا دی وی اورگے گورم دا دریسا و خوریر لگ دی خو بزان نوجنی زمونگ مضبوط لخکر دی مونگ سر نشی جنگے دے کی دیشی دوی دوکا کئی
او د دې غونډې شاته دي ځان سره نور لښکر پټ کېنولي. نو زه چکر لګوم، نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو، هېڅوک یې پیدا نه کړل. چراغ حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی دی، دغه وخت کې کافر و. هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګاو شاته ورسره نور څوک شته هم نه، ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره، یو څو تورې دي ورسره، خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلق وجني. نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعض خلق مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه وي؟ دی لږ ښه سړی و پکې، ځکه دا مسلمانان څوک دي؟ خو زمونږ قومیان خلق دی. نو جنګ څه دپاره کوو؟ مونږ چې په کوم مقصد راغلي و چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي، هغه قافله هسې محفوظ مکې ته ورسېده، زما له جنګ نه غواړي. حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته، وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ، هغه سره به میلو شو به پوی کړو. عتبه لرالل، عتبه د مکې مشر و، لوی سردار و، سپین ږیری، هغه ته الوی. عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو. عتبه قوم را جمع کړ، قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ، وی مونږ څه لروتی یو؟ مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوې وه چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي، مونږ دې لراله. اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده، ولې جنګ کوو؟ که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي، د چا بچي دي، د چا تربوران دي، د چا پلاران دي، نو خپل قوم ولې مړه کړو؟ او یو عجیبه خبره یې وکړه، وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم، پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو، او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی، د عزت زمونږ عزت دی. څه بده خبره خو نه ده، که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی، د دې عزت زمونږ عزت دی، او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ هم ترې خلاص شو. قوم ټول عتبه سره ودرېد، وی بلکل. او د هغې وجه څه وه؟ عتبه ولې دا خبره وکړه؟ عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي، 2 خوبونه، یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه، او یو د جهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې، او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و، نو عتبه ته تپوس وکړو، وی عداسه دا ولې؟ نو هغه ورته الوی، وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی، دا رښتونی دی. نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه، نو جنګ یې نه غوښته. او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي. عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو. ابو جهل شیطان دې وخت کې نو بارو، هغه ته چالوی، هغه راغی، هغه یو خبره وکړو، یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي؟ دا د زوی دی ابو حذیفه، هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی، نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي. او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي، اچته په لاره روانو، بعضې مسلمانانو سره یې څه جنګ راغلی و، هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و، مردار شوی و. نو عتبه دی ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت، عامر یې نوم و. عامره وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي، حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره دا کافر نو راوتی. هغه چغې کړې، وا عمره، وا عمره، ای زما روره، ای زما روره. بس هغې سره هم خلک ګرم شو، او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه، ته په هغه یریږي. عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی.
نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وې او د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ ولا راوړه نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع منځ وکړو او د مانځه نه مخکې پسې صحابه له د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لښکر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتي قافله ورده دام در کوم ما سره خدای وعده کړ اس فکر چې ونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمائی کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو دری سو دیار لس وصلد سر کم و طاقت پا لحاظ دناغا مضبوطو مظلم زیاد کردیو او تکلیف کے مبتلا وے بیامداللہ خدای مددو کر نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتونو ترغیب ورک او بیا سفونا نیغول چې کله سپونه نیغولو غشی را واغشتا او دا سی راخکیه یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگی یو کٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی راخکا وی استوی یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف کے او خیٹه باندې غش راخکا بس اغه نیغ ورته د صف نه ووته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه سره وکړم وی زما خیټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم صحابه م حیران خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک و قصدن دا لخیطه نده خوک کرده دا سر خوشتبیو کلو غشی راخ که وینا انصاف غوارم ما پا دا انصاف ایمان روڑه ده نبی علیہ السلام متظر لمن مبارک و چطر کن ویراش زمان اخپل انتقام وانا دا سے خکول اخلاق خود پاک ورکنه چه لمنی اچت اکلا دا غی سوید ورمند اکڑی او سوید ورمند اکڑی او دا حضور پاک خیط اخکل کلا بار بار اخکل کلا اردتو هذا یا رسول اللہ دا خدای رسول دا غمیرا دا وجستا دا خیط اخکل کم او اذا اللہ رسول ممکن دا کہ دا زمان اخیری استاو سر ملاقاتی مالا دا خدای پا دربار کے دعاو غوارا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک والا ریر پا من دعاو غوختا صحابو سپونا چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سچت ظاہری اسبابو پا نظر خو مسلمان کمزور دے یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلاو پا یو دیر لوی شان و تکبر کی راغلی دی خدایا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کمزوری دی خدایا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچبا او زمان دی مرگرو لخدای غلب ورک دا دعای بیاو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجہ کی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتوی چی دا مسلمانان بسم رئی وی دری سوا بھئی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انیسو مکیت بے بوز والتا بو سر راکاد دا دا وجن ایما دا خو بے وصلی خلق دے چه گوتے ولی اونس او شیطان راغلی دی شیطان دا سراقه ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانان ازان سر دا غدا دل پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستے دی
ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوسته دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوسته دي زر دادی او زر د لما راوسته دي هیڅ فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابه ته لومبه دا اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا دا اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوے اس فکر کیوں نکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکڑے 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او 1500 فرشتے دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او صحابو لیدلے وی دا فرشتے چرا کزے دے نو مونگ تا دا سر میگی خکارے دل ما پا خپل یو غر لیدلے دے دا بدر پا مقام سر اخوا کے چه پا کم غر دا فرشتے را کشوی دی اغا تک کے سرے شگی دی تک کے سرے یو شان دا شگو دے رے دے یو غر دا راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے قرآن ہے حضور پاک داود رضی اللہ رسول جی فکر انکی اگا زر دی زر مونگ دا دی راغلی کستا مرگر سر وصل نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دے فرشتو تویلی جنگ بتاسو نکاوے تاسو صرف مسلمانانو لڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنا دا سی معمولی ڈب ڈب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورالے ادرے دے رب العالمین ورطبیات سوئے فی انی آیت میر ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے سرا نور تیار فرشتے ولر دے سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلے دی او کدا کورس 15000 آغا دروغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیارے بھی فکر ہو دے زر پا میدان کے غید در میں تراوستے 3000 ولاڑی دی درتا 5000 ور پس شاعت نونے ولاڑی دی کہ ضرورت پیش ہوتا در سر دی وہ جنگ پتاسو کو تماشا کا واس چسے کے گی چکل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خو او پی جند چی دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا دے سراقہ ابن مالک پا شکل راغلے دے دا ابو جہل اللہ سے نیولے چکر لگا یہ ابو جہل سور کے دے وہ چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطوی سکے لکا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خوب دقا دے پالی فلام ورابی دے کری رامی وستے باز دا سی میں ادرو لے چی اس نے تختے دیش ہے او نے کامیابی دیش ہے لازی تیراق کوئی چرتا دے مونگ یو آیا قوم توی دے چیزو وی چرتا لالے ہو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسین ماغا فرشتے را لے تاسو نینے زچتو ٹنگے دے شما بس اخوت لالے ابو جہل حق حیران شو قوم متوی چی گورا مونگ دا توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگا دے اگا سراقا خو شیطانو پا شکل دا سراقا و سر دا قوم دا نلا دے سر دویخ پہ لگی و پہ دے جنگ چکل شروع کے دا نو عطبہ خودی پہ غور ورکو استاز ویلی دکا جنگ نکے آگے اس پہ معلوم کو
شترمر وزر دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته وی شیبه روزه شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید وی ولید روزه ګور اوس بهادري دې ته وایي دا زما له پیغور راکوي اوس ګورو به چې پیغور څوک کامیابېږي نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست درې واړه دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبي علیه السلام ته آواز وکړ وی هل من مبارزین عتبه ودرې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل وی یو دا یې درغی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوس وکړه څوک یې یو یې د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ تاسو خو د مدینې او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ له هغه خپل دغه راوباسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه حضور پاک خودم رو رستے ہوئے نبی علیہ السلام ہم ترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ ہم ترزوے دورا ترزامن حضرت حمزہ عبیدہ یو دا ترزوے او زوم علی درے وڑا ویستا یہ سوک داونا وجی پردی وجنی اخپل بچ گئی درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټس یې ورکړ عتبه مردار یو ټس سره ورغړ علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دوه توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې واړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته بیا وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار مسلمانان خوشحاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې بذد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه ځایما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبې میدان ته وتې او ګټلې مې ده زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنګ و ده ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطن نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم. وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي. وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکا جي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې؟ وی ما ورته چې ته پې څه کې ما تفعلوا به ته پې څه کې؟ وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی کنن خدای مالا پا گوتو راکا کنا نو یا با زم مخی مرم یا با دی مخی وجد دو خبر وی خواکی می در سرارور دیده تا بغاگ نکے وی دی کرامان دی اغا جو سکندارو لگولا چه ما قتل دا سکلی ما غوگ ورخکتا کن ما توی کاکا جی ابو جهل پیجنے دا خود مدینه انصارو دوی که تنولی دل ما وی او سپکے تو یاره موری دلی چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم دی. وی قسم دی داغی په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم. امرا ته وی رور ته مې غږ مکوه او دواړه رونه دي. وی دی کې ابو جهل په اسرا ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی ویاو دغه ستاسو عمر ګرځي دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل په او داسې مضبوط او چې د استه اعلان دی راوړو. جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے آگا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے و بیام جنگی گی نو لاس تنگ کڑے ہو نو پدی لاس اخپکی خود چکے ورکدان نیو غردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خمنا خدای جوڑ کر رستو بیا وفات شوی دی او آگا بلرود حضرت معاوذ رضی اللہ عنہ آگا پدی جنگ بدر کی شہید شو. آغا امیہ تیرہ جمعہ جی میں در قصہ کرے وا آغا نراتا ہو پس طریقہ ابو جہل دا وستا چراوی وستا دخو خد طویلی ہو امیہ وی خد را تختم با دکا حضور پاک زما پشان کی ویل دی چی دی با منگ وجنو زبا را تختم دروازہ کلاو ساتا ارزے کی چی میدان دو تختا ابو جهل خو پورا شیطانو هغه ورته کسان لمسولي پې کړي او چې ګوره دا کاکا جي د نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه د جنګ لزم نو دې رانه سنګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تختمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغوی به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده دا د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دی کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیدل دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک ول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا آغا دی امیہ گوریا چے پا مکہ کی پا مالو بکولے اکدینن بچو گوری بیادا ما خلاصی نشتا بیارا دا گتو لچتا ورنشم دے ظالم لا صحابه کم نیوی آقا دی اور پسیشو اور پسیشو دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ الآواز اور کہ عبدالرحمن بچ میں کا آغا ہوتے ما پس رازا
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي یو حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ خو دروند دي دوه کسه پې سواره او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې وبه مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یاد وي که نه زوی ناجوړ وي خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماری په ما کې خو دې ماره د په ځای مړه کړې نو اسرائیل علیه السلام وله راغی وی ټیم دې پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نی راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار کو د پسې شو بیا پسې راورسېده وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته یې نه به یې وجنی د دې نبي علیه السلام له بوزم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم دی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پاس ځان یې پې غورځولي بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دا ونیوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړ څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه وله تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی یو لوی حال یې جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابي مونږ ته نظر به نه کړه درې ورځې په هغه میدان کې ایسار درې ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح یې مونږ ته وکړې لاړه درې ورځې ایسار نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کیو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې دي غټ پیانې وی دا ټول د یو شل کیو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوی ته چې د څښا اوبه وې پکې وی دا دې کوي ته وغورځوې ټول یې کوي کې وغورځوې یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولې نو دې چې راښکنو اندامونه کې جدا کېدل کوي ته نشو رسېدی نو حضور پاک وفرمایي د باندې دلته خاورې مور ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبي علیه السلام مبارک راغی د کوي په غاړه وپوځي نو نومونه یې والاغېستل ای ابو جهله ای عتبه ای شیبه ای فلان کیا نو یو نوم بخاري شریف کې حدیث ای فلان کیا نومونه اغېستل وی تاسو من سره چې خدای ته وعده کړې وه خو من سره خدای پوره کړه من سره د مدد وعده کړې وه مدد یې راسره تاسو سره چې خدای ته وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زوره نه ورکوئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دې خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دې چې زما خبره څنګه اوري هغه تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسو داسې نه اورئ زورونه یې ورکړه نبي علیه السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار شو رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې حضرت ابوبکر صدیق ډېر خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوښه نه شي وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا والا وجل غواړي او داسې به یې نه وجل هر یو کس به خپل رشته دار وجل د الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجنم د حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجنی او د الله رسول استا پکې یو تر دی عباس یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجنی هر کله خپل رشتہ دار وجنی چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووت هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چان تپوس وکړو وی د اواز د عبدالرحمن نه دی وی دی کنه بس تورې د کلام ورته ورمنډه کړه وی درلم زه میدان ته درلم حضور پاک لکونی وی ته بنوي بل څوک دی ورشي قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژند حضور پاک طرف مینه ده غیوا زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو نو چې وګوره دغه دی که نه موږ له چیلنجونه را کوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج را کوي پروس کالې په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج را کوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېسته په لیټرین کې د هغوی په مخ کې وولو موږ له چیلنج را کوي موږ ایسم نشي موږ دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې خدای پاک داسې غیرت په موږ پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین ننګ موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم مونږ وایي زه بس هر سړی پېښه خپل دین یې پېښه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق کو ہر سڑی بخل رشتہ دار وجنی عمر علیہ رسول فیصلہ صرف صحابہ کی یو قصد عمر مرګ سے اوسه باقی نور ټول وی سید فیدیت والا پرېګا حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره مشوره وکړه
جبريل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه خوښه یې راوکړه څنګه خوښه خدا صحابه دې پوه کا په فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پرې ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو جنت ته به لاړ شو مونږ د مرګ نه یېرېږو فدیه ترې واغشته بیا چې فدیه اغشته هغه عجیبه وه سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کې فدیه ده صاحب به یې خوشې کړ دا د فلان کې دا به یې خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی چې راوسته دونه وسره مینه ده دومره او دی پټ مسلمان و چې دی یو صحابي را ورکړی تقسیم کړل په صحابه وی لاسونه ولو تړی چې د نو نه تښتي څوکۍ کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې د عباس ولې بیرګي کې نو بیا ویده لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې ولا سخت تړلي وو د هغې د وجې نه زبیرګي کول نو بیا ولا هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلال شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې ولې نه کو چې قیدیان به یو شاني سفارش بني نو سال عباس ته وایي کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې یو د خپل ځان یو د ورواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وایي ورواره تا ته پته نه چې د مسلمان وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې تړه نه خدای خبر تړه نه خدای خبر او فکر مه کوه که مسلمان او مونږ د فدیه واغېسته خدای به بدل درکړي خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې ځان به م ورکې د ورواره به دې به ورکې وی ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچي هغې له دې بټوه ورنه کړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ورکړې ای ورواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخکې کړ زومو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې هم فدیه راولېږله د خاوند انصاف خدای کړه نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی هم پکې واله نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پیسې د ابوالعاص فدیه ده چې ویې کتل هغه عمیل پې د پاسه پروت نبی علیه السلام سترګو کې اوښکې راغلې هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو داسې ورته کتل د ته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې د دې خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو ناخلو ته ستا تره دی کاکا دی وی نه چې نورو نه علم دینه به معلم وی ښه د ابوالعاص ته به واپس کړو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کړو
دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز او دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تو رسې زما لور به ماته واپس کړي ویلې راځي قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافر هغه ول دیکا ورکړه د اوښ نه راوغورځوله په ګېډه ماشوم هغه هم ضایع شو مدینه منورې ته بیا نبی علیہ السلام نه راورسېد رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم وه افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر په دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنکشن ختم یورپ په مین نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی استا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا چې ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب ایمان پا سچ ازان کی پیدا کر کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا بستا کامیابی وی او د دشمن بنی ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته خلینا خبر او باسی د امریکای زنده باد او باسی او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیمه اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی والمیانس کے سراختیو دشمن تی مزے و فیدے اخلی دا منتا خدای مثال خی کنا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بیزن اللہ کہ دا خدای مدد دا سری بیا غلوڑا رویڑا لنشتا کتب یرا ٹیکنالوجی وصلن جوڑا دی کہ ٹیکنالوجی کنا ملکون عرب سر لکی پیسی دی لک دولت خو سر ندی لک تیل خو سر ندی دا تماچی دا سرو درو گردی او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې ټمبه مو میزای دي کنه چا منی کړی دي پیسې خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ پکار ده خو ټیکنالوژي ده لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم وه انور سره ډیره وه اعتماد په خدای لویا خبره فلعلکم فتقوا الله خدای نه یره ده خدای نه یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه د مونږ شته که د مونږ د خدای نه یره پړ کې رااله تقوا نشته کنه پرې ګناه کرپشن رشوت داکا څومره ظلمونه شروع دي
هر یو چې راځي ظالم د بل پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې پره وته نه پورې سړی دوی را نه لري، او چې کم راځي د بل پاسه یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي، عوام تباہ او برباد کړل، ویس کړي دا ویني د عوام. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت څوک یو څوک بل څه وعده به یو کوي، یو کوي به بل څه، فیشن نشته، ازاله به پې وبخي. لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمون یو مشکل هم پاتې شي. دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هېڅ هم پریشاني نشته، که دا جوړ زمونږ راغی. نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالي کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته او 2 رکعاته کړي دي، اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړ هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت اخېسته په ولاړه، ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر ښه خدا دی چې تهجدو پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي، په ناسته د پیغمبر صلی تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبي علیه السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي، نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. دا اول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ویزانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا، فإنها ألهتني دې په مانځه کې خطا کړم، مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري، که مونځ به کوي. قبلې دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستي کېږي، دعا راله وکړه. ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي، ځان به زموږ به دوا راته کو چې خدای تکړه کا، خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي، دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه. دا په دې پوه نه شو. بنین باندې بنین مونځ کېږي خو کمیس اچوه. یو دوست نارینه اولاد نشته، الله دې نارینه اولاد ورکړي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کړي. الله د مسلمانانو اتفاق راولي، مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده پرون هسپتال ته وړې، دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښتې، دعا ورته وکړئ چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر و برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږ